السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې ښه به یو. الله مو ښه لره او الله مو خوشحال او قدرمن لره. یو ملګری او دوست وایي چې مونږ په کور کې بیمارۍ ډېرې زیاتې دي، د هغې دپاره داسې دم درها ځکه چې ډاکټرانو په علاجو مولا چې ستړي شو، د دوایانو په دې خوږو شربتو باندې هم ستړي شو او په دې چونو ګولو اچولو باندې هم زمونږ زارش نه شوه. داسې یو شی چې هغه روحاني وي او روحانیاتو سره تعلق ساتي چې مونږ کور ته په هغې باندې شفا میلو شي. ګرانه دوسته د شفا آیاتونه هم شته قرآن پاک کې او یو سورة فاتحه الحمد شریف د سیه والا پین به راواخلئ او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. دا به ته ولیکي او بیا ورپسې ولیکي چې صلی الله علی محمد وعلى آله او بیا به هغه په اوبو کې کېدی په جام کې او غونډ کور به یې مسکئ خپله یې مسکه یو وارې بیا دا عمل وکړه بیا دا عمل وکړه اووه وارې یا یولس وارې دا عمل وکئ روزانه بنیاد باندې الحمد شریف دا ساختونه په غونډ کور باندې وسکئ انشاءالله رب العالمین به شفا درکوي او ځنې اوبه راواخلئ دا مخونه هم ورباندې لانده کوي او د کوټو د کمرو دا دیوالونه هم ورباندې چړکاو کوي په شرط دی چې په ځمکه دا اوبه داسې توی نشي چې هغې بې حرمتي وشي. نو الله مو خوشحال لره. دا یو زبردست روحاني علاج دی. سورت فاتحه ته سورت شفا ویل شوې ده. راځئ چې په دې باندې شفا حاصله کړو او الله پاک ته خپل فریاد وکړو چې یا الله زموږ مشکل اسان کا چې په هر ځای کې وایي دوستانو الله مو خوشحال لره. جزاکم الله.